ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. بیا مو هغوی نه بعد موسی علیہ السلام واستولو خپلو نشانو سره فرعون او د هغه سردارانو طرف ته هغه سره ظلم وکړلو. نو بیا وکسې چې څنګه انجام ده د فساد کوونکو خلکو. وقال موسی یا فرعون انی رسول من رب العالمین. موسی علیہ السلام و فرمایلو فرعون ته چې او فرعونه بشکه زه رسول او پیغمبر یم د اټولو جهانونو رب طرف نه. حقیق علی الا اقول علی الله الا الحق. زه په دغه خبرې قایم یم چې زه په الله باندې دی الله متعلق داسې خبره ونه کوم چې هغه حق نه وي. قد جئتکم ببینة من ربکم فارسل معي بني اسرائیل. بشکه مو تاسو ته د تاسو رب طرف نه واضح دلیلونه راوړي دي، لہذا ته مو سره بني اسرائیل واستوه. اوس اردو کی ترجمه کوم. وقال موسی یا فرعون انی رسول من رب العالمین ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. سو انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، پھر دیکھیے کہ کیسا انجام ہوا فساد مچانے والوں کا. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون بے شک میں رسول ہوں اس رب کی طرف سے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق. میں اس بات پر قائم ہوں کہ میں کوئی ایسی بات نہ کہوں اللہ کے متعلق جو حق نہ ہو. قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل. بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیلیں لے کر آیا ہوں، سو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیجیے. مو دینه مخکې د مختلف انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام والا واقعات دی هغوی تاریخ چې قرآن مجید کې کوم بیان ده هغه مو ویلو. د حضرت نوح علیه السلام، هود علیه السلام، صالح علیه السلام، شعیب علیه السلام وغیره د دغو. اوس د حضرت موسی علیه السلام متعلق الله رب العزت دا واقعه بیانوي، خو د نورو انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام په بنسبت د موسی علیہ السلام او د فرعون کیسه الله رب العزت ډیر تفصیل سره بیان کړی دا. په ټول قرآن مجید کې یو ځایانه جا بجای بیان کړی دا. د دې وجه علماء کرام مفسرینو دا لیکلي دا چې اصلا کې یو خو د موسی علیہ السلام معجزات ډیر او قوي او طاقتور وو ډیر، او دویم د حضرت موسی علیہ السلام کوم قوم وو هغه انتهایی جاهل او انتهایی شدت پسند. نو یو طرف ته موسی علیہ السلام لوی جلیل القدر نبی او دیتا دوی عظیم الشان کتاب الله رب العزت ورکړه دا، لوی معجزات او تویر کړی دي. چنانچه علماء کرام فرمایي قرآن مجید کې الله رب العزت موسی علیہ السلام متعلق فرمایلی دي چې دې ته انا معجزې ورکړي. ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات. مو حضرت موسی علیہ السلام ته انا ورکړي دي. په هغه انو کې دوی اندي جو کې بیان دي او شپږ کوم د دې په ورسته بیان دي بیا سورہ یونس کې. نو بهرحال د حضرت موسی علیہ السلام والا واقعا دی جو کې الله رب العزت ډیره تفصیل سره بیان کړی دا. تقریبا سورات څخه ختم کیږي هغه نه لږ مخکې راسي دغه سلسله الله رب العزت چلولی دا. نو بهرحال اوس موسی علیہ السلام متعلق الله رب العزت فرمایي چې دا مو فرعون او د هغه مشرانو ته سردارانو ته ورستولو خو هغه ظلم وکړ. فرعون چې کوم دا د یو سړي نه مانه دا د مصر څخه څومره بدشایان تیر شوي دي دا د هغوی لقب و. لکه هغې زمانې کې به بدشایانو خپل ځانو دپاره یو لقب اختیارولو، لکه د چین څه کوم بادشاه وای هغه به ځان ته خاقان ویلو. خاقان همدا نومونه د هغه څه کوم بدشایان وو د فارس والا هغوی به ځانو ته کسره نه ویلو، او د هغه والا به قیصر نه ځان ته ویلو، د روم والا. نو د مصر څه کوم بدشایان وو د هغو به خپل ځانو ته فرعون نه ویلو. نو د فرعون جمع څه کوم ده هغه فراعنه ده. فرعون یای د سورج اوتار ته. سورج اوتار څه مطلب شو؟ اوتار دي ته یای دا هندوان او سات کوم دا کنه. هندوان دی جنا
شخصیت متعلق دا دعوا وکړي چې دا خدای پاک چې کوم دا کنه دا راکوز شو دا او د سړی په جسم کې نه نوتله دا د دې په شکل کې اوس دا خدای پاک دا نو هغه ته دغه اوتار نه یي دا یو چې کوم دغه بوتون یو من یو تاسو لیدلې وی هغه والا دا ای هتی ساری هتی والا دا نور انسان دا نو دا هغه چې کوم دا کنه دا دغه یي چې دا اوتار دی دا د خدای پاک دغه شکل کې راغله نو د فرعون په زمانه کې به خلکو سورج ته عبادت کول المیرس ترګه نو د فرعون متعلق چې کوجوره بدشيون تیر شوی دي د دغه متعلق د دغه نقطه نظر دا و چې د سورج اوتار یعنی سورج چې خدای دا هغه خدای اوس د فرعون په شکل کې متراغله ده نو د فرعون د سیدا څه چې نه چې هغه بداوا کوله انا ربکم الاعلى نو بهرحال دا چې کوم فراعنه دي دا تقریبا 2000 سال پرې چلی دی دا 2000 کوله د دې عموما مورخین چې کوم دا هغه تاریخ په دوه حصو باندې تقسیموي یو قبل از مسیح بیفور کرست بی سی نه وته او یو چې کوم دا کنه حضرت عیسی علیه السلام نه بعد چې کوم تاریخ ته هغه ته سنه عیسی نه یي نو اوس د سنه عیسی چې کوم دا ګوره 2025 روان ده یعنی دې مطلب دا شای شو چې عیسی علیه السلام څخه پیدا شو دا هغه نن تاریخ راسي 2025 کلونه وشول نو دا فرعون چې کوم دی کنه دا حضرت عیسی علیہ السلام نا 3000 سال قبل مسیح اول فرعون رغله دا بیا غنه بعد کلی دلی 2000 سال پرې اخیری فرعون چې کوم دا کنه اخیری فرعون هغه خځوا کلوپترا نمایوا هغه ته کلوپترا نه یي انګريزون نو دا کلوپترا چې کوم دا کنه مو ته کلوپترا نه یي دا د مصر اخیری فرعون وا بیا دینه بعد چې کوم دا کنه رومن په دغه باندې حمله وکړه او دا عیسی علیہ السلام نه 30 سال مخکې پرې چلی دی دا عیسی علیہ السلام څخه کله پیدا کېدو هغه نه 10 کوله مخکې په روم باندې چې کوم دا بیا دی نه په مصر باندې دی رومن حکومت روغللو او فرعونون چې کوم دا ټول ختم کړلو بس دا غبط شي ټول تهس نه کا زیر زبر وچولا او خپل قبضه ور باندې جمع وکړه چې رومن چې کوم دا عیسایون نو دی باندې مکمل دی عیسایون وبد شي شولا بیا مطلب دا شاید دا مصر هغه نه بعد صحابه کرام زیاتره اجمعین فتح کړلو نو بهرحال دا چې کوم فرعون وو د موسی علیه السلام اوس زمانی کې دي کې دا دوا اقوال دي یو کول دا غره چې دا ما یو فرعون وو موسی علیه السلام پیدا شول وي دی په کور کې ستر شول بیا موسی علیه السلام هغه مشهور واقعا دا یو قبطی چې کوم دا مصر باندې د فرعون چې کوم دا قوم کوم د مصر مقامی خلکو هغه ته قبطی نه یل شو قبطیون وو دا نو دا هغه چې کوم دي د بنی اسرائیل دا خو چې د حضرت یعقوب علیه السلام اولاد وو دي ابراهیم علیه السلام اولاد وو نو ابراهیم علیه السلام خپل وطن چې کوم د فلسطین ابراهیم علیه السلام اول پلرینا وطن خې بابل وو ایروک وو بیا ایروک نه دی هجرت وکړه کله چې نمرود دو ورته وچول نو الله رب العزت فرمایلی چې بس ته هجرت وکړه نو دی هجرت وکړو فلسطین ته فلسطین کې اوسه یو شهر د الخلیل په نامه باندې د حضرت ابراهیم علیه السلام پسې منسوب ده نو حضرت ابراهیم علیه السلام فلسطین ته راغلو بیا دو فلسطین کې وو نو یوسف علیه السلام څخه کله دغه وړونو کوی ته وګرځول نو هغه یوړلو مصر ته نو مصر ته بیا څخه کله یوسف علیه السلام هغه کې وزیر خزانه شولو نو بیا دغه خپل خاندان ځون پسې وغوښتلو مصر ته نو چې دغه مصر ته کله ویرغللو بیا دا خاندان ډیر کثیر تعداد کې شول ورو ډریدل والله رب العزت لوی برکات ورکړي ډیر اولاد صاحب اولاد شول دغه نو مصر کې دغه زه ډیر شول بیا هغه نه بعد کوم دا کنه دا فرعونون قبطیون کوم دا کنه بیا دغه باندې ظلم او ستم شروع کړلو نو بهرحال دا بیا فرعون کوم دا کنه دیتا چودا ویل چې بای داسې چال دا چې ته خو ډیر کرو خر سره بد شهید کای خو یو کاهن وته دا ویل چې مو کوم ستاری دی هغه دا ول یی چې د بنی اسرائیل کې یو بچای پیدا کوم کړه هغه به د تو د زوال سبب جوړیږي لہذا دی حکم ور کو چې دا بچی تعالی لاوي زه تور راځي نو بهر حضرت موسی علیہ السلام هغه واقعا مو اول سپاری کې تفصیل سره یې د موسی علیہ السلام بیا صندوق کې وچولو دریا نیل کې روغلو فرعون ونی ولو نو فرعون په کور کې راستر شو بیا دی کې یو دی فرعون قوم ولا یو کاس وغای دی لو سمټ شولو بیا لولو مدین ته کې شعیب علیہ السلام لور ویر کړل 10 سال تیر کړلو 10 سال بعد دوباره سره تلونو لیاري کې خدای پوکو نبوت نصر فراز کړو هغه ځای اوسا شو دا صحرای سینا کې هغه ځای کوم ځای کې د موسی علیہ السلام ته ملو دا نو هغه اثر اوسا شو
خلک ورچی ډېر لوی یهودیان او عیسایان هغه ته ورچی ډېر زیارت ته ورچی نو یې مسلمانانو ورچی هغه ځای ته. بهرحال موسی علیه السلام څه کله روغللو نو بیا فرعون ته چې کوم دا کنه دعوت د دین ور کړو. اوس دې کې دوه اقوال دي. ځنه علماء کرام فرمایي چې دا مغه یو فرعون وو چې کوم کور کې دور استر شو بیا لوللو مدین ته موسی علیه السلام بیا ته واپس روغللو نو بیا مغه فرعون او د دین نه ما چې کومه ده کنه هغه ځنه علماء کرام قابوس لیکل د چې دینه ما قابوس وا او ځنه علماء کرام چې کوم د دینه ما لیکلي دا رامسیس څه دا نمای او ځنه لیکلي دا ولید ابن مصعب بهرحال څه ارس نمای وا او ځنه علماء کرام مورخینو دا لیکلي دي چې دا چې په کور کې چې موسی علیه السلام راستر شو بچپن کې دا بیل فرعون بیا هغه مړ شو بیا دی هغه زوی چې کوم دا کنه هغه بد شو سم موسی علیه السلام واپس کې روغلو دعوت یې ته د دین ویر کړو نو هغه فرمایي چې دوا فرعونان د موسی علیه السلام په زمانه کې تیر شوي دي یو د بچپن والا هغه بچپن والا چې کوم دا کنه هغه رامسیس او دا چې کله رستر شو دا چې کوم دا کنه من فتنه مایوا دا هغه چې کله موسی علیه السلام دیتا هغه وکړو خو زیات رجحان انداغه دا چې دومره یو فرعون وو موسی علیه السلام ته بچپن کې بهرحال موسی علیه السلام ته موسی علیه السلام فرعون ته ویرغللو او دعوت یې ورته ورکړلو فظلموا بها خو هغه ظلم وکړل. اوس علماء کرام فرمایي چې د ظلم څه مطلب ده نو فرمایي چې د ظلم معنا ده ناقدري ناشکری او انکار کول. یعنی موسی علیه السلام څخه کله ویرغللو دي چې خو تفصیل نشته او په هغه کې تفصیل ده بیا شپږمې سپاره کې هغه ځکه د دې چې موسی علیه السلام بیا څخه کله فرعون ته ورتلو نو الله رب العزت درخواست وکړلو چې زمو شبه دوره صفونه ده نو مو شبه کې لکنت ته مو سره خپل ورور سره کا حضرت هارون علیه السلام چنانچه حضرت هارون علیه السلام یا ور سره کړلو نو اوس فرعون ته دعوت ملو شو ده د دواړو نبی رغلی دي دواړو چې کوم د دعوت ته ور کړه دا خو دي چې چونکه مشر هغه ذمہ داری الله رب العزت هغه موسی علیه السلام ته ور کړی و ځکه الله رب العزت دي چې د هارون علیه السلام تذکرہ نه کړی صرف د موسی علیه السلام کړی دا نو هغه نه انکار وکړل نه شکرې وکړه فنظر کیف کان عاقبۃ المفسدین الله تعالی فرمایي چې مو بیا دی هغه انجام څنګه وکړلو تاسو خپل وکړه. وقال موسی یا فرعون انی رسول من رب العالمین موسی علیه السلام فرعون ته ویل او فرعون ز دی الله رب العزت طرفنا تاسو ته رسول رسول شوی حقیقت علی الله اقول علی الله الا الحق زه په دغه خبره قائم یم چې زه به حق خبره کوم قد جئتکم ببینه من ربکم فارسل معي بني اسرائیل زه تاسو ته راغلی واضح دلیلونه متروړي اوس د واضح دلیلونه مراد علماء کرام فرمایي چې معجزات دي. الله رب العزت موسی علیه السلام د کوم معجزات ورکړي د مخکې آیات کې روان دي بیا هغه معجزات متواخیل فارسل معي بني اسرائیل ته کوم دا کنه مو سره بني اسرائیل وستاو. نو علامه فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې کني حضرت موسی علیه السلام فرعون دوا ډیمانډ وکړل وی خبرې وته وکړل یو دا ته مسلمان شه ایمان وروړه دا انا ربکم الاعلى ته سی دا آصف فضول خبرې او دویان دا څه مو لږ مخکې تاسو ته مو دا ویلو څه بني اسرائیل چې کوم دا دغه اصلي وطن هغه فلسطین خو دغه راغلی و مصر ته مصر کې فرعون دغه باندې ډېر ظلم او ستم کول ډېر زیات ځنه مورخینو دا لیکلي دي چې د کوم احرام مصر تیار شوی دی ګوره یو وای و تابع ورکړي چې کوم دا کنه 100 ټن دا سل و نیم شل ټن وای و تابع دا تابع چې کوم دا د 700 کیلومتر لري نه وړي شوی دی په دریای نیل باندې وړي شوی دی دریای نیل کې بیا کوز کړي شوی دی کشتایو کې بیا هغه بیا په کشکول وړي دی بیا دا ګوره 450 فوټ بلند دغه چې کوم دا احرام مصر دا نه مندا یو نه د درجنو دی دا نه منا دای په دغه بني اسرائیل باندې جوړ کړی اوس تاسو اندازه ولګئ چې څومره ظلم به وسره کړی وي چې دا جوړ دي کې په هزارهاو ورکر مړ شوي دي چې دا کله جوړېدو په هزارهاو ورکر دی هغه ډنچیا اوس دریافت شوي دي چې کوم ورکه مړ شوي دي خالقنا نو دا لکه فضول امارتونه به په دغه دغه هغه دي دا قبرونه دي نو خپل قبرونو دی پاره اداره لوی بلډینګونه په دغه بني اسرائیل باندې به جوړول دغه باندې غلامي پر باندې کوله نو حضرت موسی علیہ السلام ته الله رب العزت حکم ورکړ چې دا فرعون نه خلاص کړه خلق او خپل وطن فلسطین ته بوزا هغه ټیم کې فلسطین باندې نور خلق قابض وو نو تاسو هغه سره جهاد وکړه هغه لري کې فل هول دي نه اول فرعون نه اول مرحله دا چې فرعون نه خلاص کړه فرعون پر ډول نه غوېل چې مو ته د غلامي چوکي نو لہذا هغه پر ډول نه نو موسی علیہ السلام ته دویمه خبره دا ونی ولا چې اے فرعون ته د بنی اسرائیل مو ته روکه چې سیدنا بوز دای مو کوم دا ز خپل کوم ځون ته بیا مو دینه چو خپل وطن ته واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.